رحیم سورہ انبیاء آیت نمبر 80 وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ صدق اللہ ومولانا العظیم. وَعَلَّمْنَاهُ او خودلے منگا دے داؤد علیہ السلام تا صنعت لبوس 80 نمبر آیات تے 80 سورہ انبیاء آیت نمبر 80. وعلمناہ او خودلے منگا دی داؤد علیہ السلام تا صنعت لبوس جوڑول دیو خاص قسم لباس چاگی تا منگا زغر وایو پدے پختو پا جبا کی لکم ستاسو دا پارا لتحسنکم چھ بچ کی تاسو من بأسکم دا جنگ ستاسونا فہل انتم پس آیا تاسو شاکرون شکر کون کی ای ولی سلیمانا او منگا تابع کڑی با دا سلیمان علیہ السلام دفارا الریحہ ہوا عاصفتن چی تیزا تجری چلے دبا بے امرہی پا حکم دہاغا الالارض اللتی زمکی حاغتا بارکنا فیہا چی منگا برکت اچولیو پا حاغی کے وکننا او منگا بکل شیئن پا ہر سز باند عالمین خپوہا ومن الشیاطین او منگ تابع کڑیو تدے سلیمان علیہ السلام دا پارا شیطانان جنات من ہاغا یغوسونا چے غپے بے وحلے لہو تدد پارا پسمندر کے ویعملونا او کول بے عملا کارونا دون ذالکا تدینا علاوہ نورہم وکننا لہم او منگا ددوی حافظین حفاظت کون کی. دا پدے تیر سبق کی ویلیو چی سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام دا ہم دا اللہ تعالی یو دو پیغمبرانو نو بمنس کے پکی دغا ہم ہوئے چی وکلن آتینا حکما و علما دل منگا ہم حکمت او پوہا ورکڑیوا او بیا دا داود علیہ السلام ماندی دا یو نعمت دا ذکرو کو چی وسخرنا مع داود الجبالا چی داود علیہ السلام چی بکم تسبیحات وے نو آغا تسبیحات و سر دی غرونو و مارغانو ہموے. وعلمناہو پا دی آیات کی وی چی داود علیہ السلام مانے منگ یو بل احسان دا کڑیو چی پا آغی وقت کے چی کم ٹیکنالوجی وا پا آغی وقت کے چی کم مشہور صنعاتو آغا وسپنا دا وسپنی نے یو سیز جوڑاول نو پا آغا صنعت کے پا آغا کاریگرائی کے او پا آغی پن کے منگ دتا مہارت ور کڑیو او پا آغی دور کے دا جنگ دا پارا دا زان دا دشمن دا نقصان دا بچکولون دا پارا چکم کپڑے استعمالے دے دا وسپنے آغا چی پا کما طریقہ جوڑی گی سو خو چی بیا دا آغی ماہرینی آغا با پیوہی گی نو ای دغا چل منگا ہم داود علیہ السلام تا خودلیو او چی تاسو کلا سورت سبا او سورت سواد سٹڈی گئی نو با سورت سبا کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ما تدے داود علیہ السلام دا پارا وسپنا نرم کڑے وا نو دے دا مطلب نہ دے من خو ہر کار پا ذہن کے چی قرآن کے یا پا حدیثو کے سشے ذکر شی منگ تے ڈائریک مطلب دالو چی بس آٹومیٹک دا کار دا سکے دو چی داود علیہ السلام نو بس چی آغا وسپن راغستا و تاوہلے موڑا وحلے نو دا موڑا ویدا سیدہ با علنا لہو الحدید ترجمہ دا سدا خنور چی تاسو قرآن تپاسیرو گو رئی بیاد داود علیہ السلام مورخین ہسٹری پا کما علاقہ کی چی دے پیدا شیو آغا اگو رئی
نو د دې مطلب دا دی چې په هغې دور کې داود علیه السلام ته ما په وسپنې کم صنعت چې دی په دې کې ما ډېر لوی مهارت ورکړی او داود علیه السلام پیغمبر هم دی خو د یو علاقې بادشاه هم دی او سلیمان علیه السلام بیا هم بادشاه دی. نو په هغې وخت کې چې د ملکونو په منځ کې کم تجارت کیږي، کم درآمدات او برآمدات ای، داسې خو په هوا حکومتونه نه چلیږي. اگر چې دا و پیغمبران خدای خدا مطلب نه چې په هوای حکومت چلو یا ارسه د الله په حکم باندې راتله او تیار دي خواړو، داسې خو نه کېږي ته چې حکومت کوې د هغې دپاره لوی شی وسایل پکاري. نو الله تعالی وایي چې د داود علیه السلام دپاره په هغې وخت کې بهترین صنعت بهترین سیز چې و هغه وسپنه وه. دا یو دات دی د ځمکې نه راخیږي، نو دته ما په دې دات کې په دې صنعت کې مهارت ورکړی. او کله چې تاسو جدید زمونږ کوم چې ماهرین دي او مورخین دي، چونکې سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام د فلسطین په علاقه باندې تیر شوي دي، د نن دور ماهرین هم وایي، د نن دور ماهرین ته دې 21وی صدۍ ماهرین وایي چې په فلسطین په ځمکه کې د وسپنې بېشمار قانونه دي. وسپنه چې ونکې د ځمکې نه راخیږي دا دات ته څه جوړېږي خو نو وایي د ټولو نه غټه لکه څنګه چې په یو ځای کې پېټرول او یا تیل او یا کویله او یا نور څه داسې څیزونه په ځمکه کې دننه پراته وي ذخایر، داسې وایي د فلسطین په ځمکه کې د وسپنې بېشمار اندروني لوښی خزانې دي او دی به فلسطین په علاقه باندې دي پیدا شوي. نو الله تعالی وله دا پوهه او حکمت ورکړی او ټکنالوژي استعمال کړه چې وسپنې راویسته او هغه وسپنه خامخا ته چې وسپنه نرمه، نو د دې دپاره یو سیستم پکار دی، یو نظام پکار دی چې اور ته به اچې هغه اور به دا نرموي. نو په هغې دور کې داود علیه السلام په فلسطین کې دا د 21وی صدۍ ماهرین وایي، د دې صدۍ چې اوس هم هلته چې کم ماهرین ارضیات دي، دا کم چې آثار قدیمه معلوموي، هغې وایي په فلسطین کې چې څومره او خاص کر اسرائیل چې په کم ځای باندې قبضه ده، هغې چې کله کودایانې کوي نو وایي د هغې وخت غټې غټې بټۍ هغې ته وایي چې کم ځای خلک وسپنه او ویلې کوي، وایي هغه غټې غټې بټۍ ښکاره شوي دي. نو هغې چونکې یهودیان خو سلیمان علیه السلام او عیسی علیه السلام د هغې یو سلسله ده، موسی علیه السلام، نو هغې وایي چې دا هغه بټۍ دي چې په دې کې داود علیه السلام به وسپنه نرموله او بیا به یې ټولې دنیا ته سپلای کوله. او داود علیه السلام کله تیر شو دی؟ داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام زمانه ده 1000 سے لے کر 1200 سال قبل مسیح. د عیسی علیه السلام نه 1000 سال مخکې 1200 سال مخکې، نو په دې خوا بیا راځي نو 1000 سال، نو 1200 سال مخکې د عیسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام چې اسمانونو ته ختلی دی نو 2020 وس دی، نو 2020 کاله دا حساب کوي، 1000 کال ورسره هغه حساب کوي، 3000 سال مخکې داود علیه السلام باقاعده د وسپنې یو کارخانه لګولې ده، د وسپنې یوه بټۍ جوړه کړې ده، وسپنه یې نرمه کړې ده، د وسپنې نه بېشمار داتونه یا آلات چې دي په هغه وخت کې جوړ کړي دي. دلته په دې دور کې په 21وی صدۍ کې خلک موږ ته وایي پوخا سو، جو سی قرآن نه دی ویلی نو زه سره څه چلوږم، تاریخ هغې نه دی مطالعه کړی نو زه پې څه چلوږم. 3000 سال مخکې داود او د دې 21وی صدۍ ماهرین وایي چې د وسپنې استعمال چې په دنیا کې شروع شو دی، به طور مثال ته لور جوړی، ته کشۍ جوړی، ته جاز جوړی، ته ګاډی جوړی، نو هغې وایي چې دا استعمال په هغې وخت کې شروع شوی چې دا دور د داود علیه السلام و، د هغې دوره پورې چا د وسپنې نه داسې کار نه و اخیستی. دینه دا کلیر کټ معلومه شوه، دا جدا سوال دی چې ما تا ته په کتاب کې ولیکل چې فلا انګریز ایجاد کو، فلا انګریز دریافت کو، صحیح ده زه منم، خو اصل موجد اصل دریافت کننده د وسپنې دا څوک دی؟ داود علیه السلام. او بیا دغه قرآن په خپل ځای، احادیث په خپل ځای، هغه ماهرین وایي، هغه ماهرین د مغرب ماهرین چې په هغه وخت کې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام چې ونکې داود علیه السلام نه بعد بیا سلیمان علیه السلام ته حکومت پاوله شو هغه پیغمبرو، نو په هغه وخت کې وایي سلیمان علیه السلام بحري بیړۍ جوړه کړې وه، سمندري جهازونه، او په دغې سمندري جهازونو کې په هغه وخت کې د یورپ سره کوم چې روم دی، روم نن سبا چې ورته ایټلی وایي،
ته دغه یورپ سره او دې طرف ته هندوستان او یمن او چین سره د به په دې بحري بیړۍ په ذریعه باندې تجارت کوو. نو هغه تجارت سو د وسپنې چې ټولې دنیا ته به وسپنه داود علیه السلام سلیمان علیه السلام په خپل دور حکومت کې سپلای کوله. د دې خبرو مې غرض دا دی چې د نوجوان نسل دی موږ ته خلک وایي مسلمانانو څه کړلي، نو مسلمان خپل قرآن نه ګوري چې قرآن نه ګوري دی به چاله څه جواب ورکړي. او موږ ته په کتاب کې لیکلي فلا دا چل کړلی پلا دا چل کړلی پلا دا چل کړلی. د دې وجې نه دا خبره په ذهن کې کېدی چې یاره 1200 سال قبل مسیح یا 1000 سال قبل مسیح خو دې لرګی. زمون قرآن دلته کې وایي چې وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحسنکم. کم از کم 1400 سال خو د دې قرآن وشو. 1442 هجری دی. نو چې 1442 هجری دی نو 1400 کاله مخکې موږ ته په دې کتاب کې وایي چې داود علیه السلام به د وسپنې نه یو خاص قسم لباس جوړو. وزستانه تپوس کوم دلته چې کپړې درزي جوړی نو د دې دپاره سلای مشین پکار نه دی، د دې دپاره تار پکار نه دی، د دې دپاره سپۍ پکار ده، د دې دپاره کپونه چې پکې کوي دغه مشین پکار دی. هسې خو څه نه جوړېږي. وس چې داود علیه السلام د وسپنې نه کپړې جوړی نو کپړې هسې ته یو تلیلو جوړ کړې دا خو چاته نه اغوستولی کېږي. دی بیا جنګ څنګه کوي چې لاس تا به دغې تلیلي کو ورکړلی. نو کم از کم په دې کې داسې یو تکنیک پکار دی چې د ده لاس ړقېږي دا په اغوستولو کې آسان دی ځکه د اوسپنې جامې خو هسې نه اغوستولی کېږي. دې نه ته دا سوچ وکړه چې د دې دپاره به ده څومره مشینري لګولي. دا یو بنیادی پوینټ دی. قرآن سره ساینس کتاب نه چې ته اوس دلته شروع کړي چې داود علیه السلام پلانکې مشین واغسته او پلانکې مشین یې واغسته او پلا مشین یې واغسته او د هغې مشین دا نوم دی او هغه دا پلانکې انجینیر جوړ کړی و او بیا یې داسې پیټ کړو او د هغې نه دومره انچې کړۍ جوړه کړه او دومره انچې ته کپ کټ کړه او دومره انچې ته پنسه کټ کړه. دا خو د ټیلر نه تپوس کو، درزي نه تپوس کو او یا د یو انجینیر نه تپوس کو چې بیا به یې څنګه جوړو. دلته خو ما تا ته کلیر کټ ووې چې کم از کم په دې خبره باندې ایمان مضبوط کا چې د وسپنې استعمال داود علیه السلام شروع کړی او 3000 سال مخکې هم د هغه سره داسې ټکنالوژي و جدید چې د وسپنې نه دا شیزونه جوړول. اوس ته یې نشي جوړولی نو زه څه چل وکړم؟ په دې کې خو د اسلام څه ګناه نشته. دویم او اهمه خبره دې دا معلومه شوه چې ولې سلیمان الریحه موږ سلیمان علیه السلام له هوا تابع کړې وه. نو د دې ټکو نه خو کلیر کټ دا معلومیږي چې تجري بامره د الله تعالی ته دې سلیمان علیه السلام په حکم باندې به چلېده. نو دا یو حقیقت دی چې هوا، باران، نور کم قدرتی طاقتونه چې دا د الله تعالی په حکم کې. خو چې ونکې سلیمان علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی نو که فرض کا دا اختیار الله تعالی سلیمان علیه السلام له ورکړي نو د یو مسلمان دپاره دا څه ناشنا خبره نه ده. الله تعالی ډېر کارونه کولی شي چې هغه ته وحی رالیږي. یو بنده ته یو انسان ته الله تعالی وحی رالیږي او یو انسان وایي چې زما خواله جبریل علیه السلام راځي. نو که پرس که هغه انسان ته الله تعالی دا اختیار ورکړي چې ته دې هوا ته حکم کوه چې داسې چلیږي نه جو داسې چلیږه نو دا څه داسې د عقل نه بعیده خبره نه ده. هغه سړی به دا نه مني چې د هغه عقل کار نه کوي، هغه وحی نه مني، هغه الله نه مني. نو موږ خو الله منو چې یو حکیم ذات دی. نو چې حکیم ذات دی نو په دې کې هم د الله تعالی یو حکمت و چې د سلیمان علیه السلام له دا اختیار ورکړی. نور هوا په خپل اختیار الله تعالی چلی، کله مشرق ته چلی، کله مغرب ته، کله جنوب ته، کله شمال ته. خو دغه ځای کې په دغه حکومت کې دا اختیار سلیمان علیه السلام له هم ورکړی چې کله به هغه د هوا موافقت یو طرف ته غوښ نو حکم به ورته وکړو هوا به په هغې طرف باندې چلیده. په دې کې څه حکمت و؟ نو په دې کې دا حکمت و چې ما تاسو ته ووایي چې په هغه وخت کې اوس هم داسې ده. اوس خو پټرول یا نور ایندن دی په هغې باندې چلیږي. په هغه وخت کې بادباني کشتۍ خو تاسو پیژنئ. سلیمان علیه السلام چې کومه بحري بیړۍ جوړه کړل وه نو هغه به په دې هوا باندې چلیدو. نو چې کله به دی هندوستان ته په صورت سواد او په صورت سبا کې چې تاسو وګورئ وی د هغه د دې هوا سفر چې سحر یوه میاشت او ماښام یوه میاشت. یعنې مطلب دا دی چې فرض کا د فلسطین نه یو ملک هغه د میاشت د سفر په مسافت باندې دی چې یوه میاشت ته سفر وکړې نو ته به هغې ملک ته ورسې، دومره لرې فاصله ده. نو د سلیمان علیه السلام ته د ټکنالوژۍ او د دې هوا ته د په کنټرول په وجه باندې د به د میاشتې یا سفر صرف په سحر کې
نو اوس دې حالاتو ته ګورئ کنه لکه پرس کا امریکې ته ته ځې نو 37 غنټې د هوا سفر دی نو که پرس کې یو پیدل سړی ځي نو زما په خیال په 37 سال کې به ونه رسي ځکه په منځ کې لوښی سمندرونه راځي اوس د هغې په مقابله کې جدید ټکنالوژي راله ټکنالوژي سره جاز نو هغه د 37 سال هغه سفر یا که د 37 سال نه دی د 37 مهینې خو دی که نه که د 37 مهینې نه دی نو د 37 دن خو دی که نه نو هغې راوست 37 غنټو لا نو دا سره راوست دغې ټکنالوژي نو داسې سلیمان علیه السلام به طوري مثال یو ملک ته د دارالخلافې نه د میاشتې په فاصله باندې و چې هغې ته به میاشت سفر کېدو نو د هوا ته د تابع کېدو په وجه باندې دی به په سمندري جاز کې یا په بادباني کشتۍ کې کېناست نو پرس کا بادباني کشتۍ هله چلیږي چې د هوا رخ یو طرف تی نو پرس کا دی په بره تو جو هوا ته به په بره چلیږه جو هوا کشتۍ به په بره روانه شوه دی به هندوستان دې طرفون ته راتو شمال طرف جنوب طرف ته نو بیا به هغه هوا ته وي چې په ښکته باندې چلیږه وس که یو سړی وایي چې یاره هوا ته د څنګه په اختیار کې راله نو ما تاسو ته وایي چې الله وله دا ورکړ وه چې هغه وایي زه پیغمبر یم وحي راځي ټول نه ناشنا کار خو دا چې زما خواله جبري علیه السلام راځي نو دا څه ناشونې خبره نه ده چې الله تعالی هغه له دا اختیار ورکړی چې هوا دې ستا په کنټرول باندې چلیږي دویمه دا ومن الشیاطین من یغوصون له دا هم یو ناشنا کار دی چې سلیمان علیه السلام د پاره څومره جنات چې جنات د انسانانو نه علاوه کم مخلوق چې دی جنات یو پرشتي دي یو منګه انسانان یو جنات دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و دا جنات هم یو مخلوق دی وخلق الجان من مارج من نار جنات د اور نه پیدا دي انسانان د خاورې نه پیدا دي پرشتي د نور نه پیدا دي نو دغه جنات ما تا ته کار نشو اغستی خدا الله تعالی سلیمان علیه السلام لا تابع کړو نو سلیمان علیه السلام له سکارونه کول مې یغوسون له سمندر کې غوپې مو په لګولې هری جواهرات راوستل او يعملون عملا دون ذلك نور کارونه ولم کول نو سورته سواد راوالی سورته سبا راوالی التبتاست وې چې دلې بلډینګونه جوړول دلې غټه غټه لوخي جوړول دلې غټ غټ هاوزونه جوړول دلې آبادیانې کولې دلې بلډینګونه جوړول تو اسوي څنګه جوړول نو څنګه جوړول دلته چې دا خلک لګیا دا روډونه څنګه جوړوي پس الله تعالی دا هغه تابع کړي بس په کار یې لګولي وي دا کارونه کوي که نه اوس ته بیا وایې چې څنګه یې تابع کړي نو دا خو دلته الله تعالی وایي ومن الشیاطین من یغوصون له دا خو زه نه یم اوس که الله منې دا به ورسره منې او که الله نه مني سړی نو بیا خو دې چې الله نه مني نو دا به ورته موږ څه ووایو چې ته قرآن شریف ومنه هغه ته خو موږ اول وایو چې ته الله ومنه نو چې هغه الله ومني چې داسې یو ذات شی چې د هغه په اختیار کې هر څه دي نو هغه الله دغه مخلوق د سلیمان علیه السلام تابع کړی او صورت سواد چې تاسو راوړوئ ډېر کارونه یې وله هلته کول وکنا لهم حافظین ها صورت سواد کې غالبا ما تاسو ته ویلو چې یو بنیادی پوینټ پکې و چې دا قصه بیا خبره هغه ده چې دا قصه ولې الله تعالی ذکر کوي مخکې د مشرکین مکه ذکر وکړو د دې صورت په ابتدا کې بیا د مختلفو انبیاو ذکر کوي نو دا پسې ځکه ذکر کوي چې الله تعالی دغه مشرکین مکه ته وایي چې څنګه دا پیغمبر د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او یو انسان دی یو بندر زما ته دنه مخکې هم داسې خلک تیر شي هغې ته ما دومره اختیارات ورکړي خو د مشرکین مکه دا عقیده وه چې دا پیریان او دا جنات چې دا په غیبو باندې پوهېږي لکه څنګه چې دې دور کې خلک وي په دې دور کې چې خلک وي پیري تعویز راویسه او تعویز یې وړ او تعویز یې راوړ نو الله تعالی وایي که دی په غیبو باندې پوه دی نو په صورت سواد کې دي چې کله سلیمان علیه السلام په دې باندې کارونه کول نو د هغه هم ساتې ختلی و سلیمان علیه السلام نه نو هغه همسا چې دا هغه وینا خوړلې وه سلیمان علیه السلام چې راتاو شو اپیریانو یې کاش موږ ته پته وی چې سلیمان علیه السلام ګورئ چې کله مړ شو دی نو موږ به دا کارونه نه وکړي نو په دې کې غرض هم دا دی چې مشرکین مکه ته وایي چې پیری خو هلته لګیا دی سلیمان علیه السلام ورته ولاړ دی ساتې ختلی او دې پیري ته پته نه لګي چې ساتې ختلی که نه دی ختلی او دلته ته په چوپریال کې وی په پلانکي بڼ کې تعویز خښ کړلی او په پلانکي بڼ کې تاله دلته تعویزونه راوباسي څه عجیب خبره غونډه کې ده سلیمان علیه السلام ولاړ دی ساتې ختلی دی په خوا کې پیری لګیا دی هغه ته پته نه لګي چې ساتې ختلی او دلته د سره نه پیری شته او نه پیری وله راغلی او د په پلانکي قبر کې خښ کړلی او په پلانکي کمر کې خښ کړی او د پلانکي ګټې لاندې کړی دی ګرځه او پیری به دله راوباسي نو دا اصل کې د هغې په هغه عقایدو باندې رد کوي چې تاسو چې څه وایئ چې دا پیریان شیطانان په غیبو پوهېږي چېرته په غیبو پوهېږي چې په غیبو پوهېدی نو سلیمان علیه السلام پته به ورته نه ولګېدلی سلیمان علیه السلام نه روح ختلی دی نو دا دلته هم دا ضمناً پکې دا ذکر کوي چې دا پیریان او شیطانان موږ د هغه تابع کړي